مولانا فضل الرحمن سے پرون په جلسه کې په اسټابلیشمنت باندې ډېر غټ تنقیدونه کړي دي، په موجوده حکومت هم ډېر غټ تنقید کړي دي. مولانا فضل الرحمن سے ډېر غوسه کې خپل تقریر کړي وو چې ډېر غوسه کې اسټابلیشمنت تا کری سنو کړي دي. مولانا فضل الرحمن سے په غوسه کې پرون تقریر کړي دي چې زما په جماعت باندې زما په پارټای باندې ډېر ظلم کیږي، زمون کارکنان زمون رهنما شهیدان کیږي، موږ جمهوریت سره وابسته یو، خو اسټابلیشمنت په هر الیکشن کې فیر نه اسټابلیشمنت زموږ سیټونه نورو ته ورکي. موږ پاکستان سره وفادار یو ځکه موږ پارلیمنت نه بهر ساتي. کچری وای موږ پاکستان سره غد مطلب ادارې مولانا فضل الرحمن صاحب کچری موږ پاکستان سره وفادار نو بیا بدای موږ په پارلیمنت کې ساتلو، خدای ځکه موږ د پارلیمنت نه بهر کوي چې موږ پاکستان سره وفادار یو. مولانا فضل الرحمن صاحب مزید ویلي دي چې بنو نه تر کراچۍ موږ لاشونه اوچتو، وزیرستان کې هم زمون خلک شهیدان کیږي. مولانا مزید دا هم ویلي دي کچری ز قتل شوما نو زما د قتل ذمہ دار چې کوم دی هغه به ریاست وي، یعنی زما د مرګ ریاست په ذمہ دار وي. پسین کې هم یو ډاکو راج دی، تا حیات استثناء هغه ته ملو شوی دا. اسټابلیشمنت بی وقوفه دی، دغه سوی مولانا صاحب چې اسټابلیشمنت بی وقوفه دی ځکه زرداری اته کاله په جیل کې تیر کړی دي او بیا ورته هم سین صوبه په حکومت کې ملو شوی دا، بیا ورته هم د اسټابلیشمنت د سین صوبه ور کړی دا، چونکه دا یو ډاکو دی دا زرداری حواله سره دا خبرې کړې دي. او بیا دغه خلک اکثر تاسو به کتلی چې پی ډی ایم کې دا ټول را یوځای شوي، اوس د یو بل خلاف شوي دي، یو ځل بیا ځکه الیکشن را روان دی، دی به اوس یو ځل بیا یو بل پسې لګیا کېږي. خیر مولانا فضل الرحمن صاحب چې کومې خبرې کړې دي هغې حقیقت په دې وجه ویلی دی چې دا کوم حالات په کې پی کې کې روان دي، خلک شهیدان کېږي، مطلب دهشتګردي کومه په کې پی کې کې ده، نو دې حوالې سره مولانا ډېرې سپینې خبرې کړي دي. نه علاوه مولانا فضل الرحمن صاحب په ملک د مهنګۍ حوالې سره هم په خپل تقریر کې خبرې کړي دي چې په انډیا کې پټرول نه دي ګران شوي، په بنگلاديش کې 16% پټرول ګران شوي دي او په پاکستان کې 61% پټرول ګران شو. ولې د هم حکومت باندې یو غټ کوېسچن مارک درلود دی. دینه علاوه مولانا فضل الرحمن صاحب د پټرول حواله سره دا خبره هم کړې ده چې ابنای هرموز لاره اوس بندر دی، وای چې لاره بند ده، نو اوس هم هغه عمره پټرول پاکستان ته راځي چې څومره به د لارې بندېدو نه مخکې راتلل، یعنی پاکستان ته پټرول خو وافر مقدار کې راځي، حکومت او دغه چې کم مطلب خلک تی او دا ټیکسونه اخلي یا کم مافیا د پټرول د هغې په وجه پټرول ورځ تر ورځې ګرانېږي. پټرول دا وخت ریټ چې کم دی 400 روپۍ فی لیټر دی جی، نو دا د ما په خیال د تاریخ ټول نه مهنګۍ ترین ریټ شو د پټرولو. نو مولانا فضل الرحمن صاحب پرون په جلسه کې په حکومت باندې هم غټ تنقیدونه کړي دي، په اسټابلیشمنت باندې هم غټ تنقیدونه کړي دي. بل مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم 28وی آئینی ترمیم دی آی کې هم اګریمنٹ ظاهر کړی دی. 28وی آئینی ترمیم روان نه چې هغه هم د پیپل پارټۍ خلاف دی، نو 28وی آئینی ترمیم نه پس په ملک کې هر ځل یو ځل بیا شروع کیږي.